د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې کله به هم د په سفر باندې تو نو غني بیبیانې وي ډېرې بیبیانې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د بیبیانو په منځ کې خسنې واچو نو د کني بیبي چې خسنې به راوخته هغه به د ځان سره به وستله په سفر باندې دا ځل چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو په منځ کې خسنې واچو نو خسنې د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها راوخته د هغې خسنې راوخته چې کله د هغې خسنې راوخته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ځان سره په سفر کې به وستله غزا وشوله او چې کله صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزا نه فارغ شو واپسې کې راتلل واپسې کې راتلل شپه شوله په یو بیابان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو صحابه کرامو سره پړاو واچو د شپې آرام وشو خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک دا و چې لا سبا به نه وختلې سبا به وختو چې څنګه به سبا وختو نو مونځ به یې وکړو او سمدستي به په تیاره کې روانېدل خپل سفر به دوباره شروع کو عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي زه چې پوه شم چې اوس د تلو ټیم دی زه لاړم تقاضې ته بولو براز ته لاړم ځنګلو سیب ته لاړم ما چې بیا قافله نشي ودرېدی خو راشه بولو براز خپل حاجت پوره کا بیا سفر دی زه چې لاړم ځنګل طرف ته نو واپسې کې چې راتلم زما په غاړه باندې یو امیر هغه رانه ورتاو شو چې هغه ورتاو شو زه په هغې پسې ګرځېدم ما کتو چېرې ماته به زما هار میلو شي دلته کې صحابه کرامو هغه کجاور اغوستې ده او په اوښ باندې ایښې ده او هغې خیال دا کړی دی چې په دې کې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ناسته ده عائشہ رضی الله تعالی فرمایي وی په دغه زمانه کې د زنانو وزنونه زیات نه داسې نری زنانه وي ځکه چې خوراکونه کمزوري وو او اوسنو زنانو په شانتې نه وي نو زه کمزوري وم هغې کجاوه اوچته کړه په اوښ باندې کېښوده مقصد دا و چې عایشه پکې ناسته ده نو زه په کجاوه کې نه وم او قافله روانه شوله زه چې رالم او راورسېدم وی چې مې وکتل خلک رانه ټول تللی دی ځای خوشی دی وی زه هلته غلې کېناستم وی سوچ مې وکړو که په دوی پسې وروسته ځمه نو پته نه لګي چې لاندې کړم که لاندې نه کړم ځکه هغه په اوښانو او په آسونو دی زه پیدل یم نو شپه د لاندې اوښ د موار نه ونیو مخکې روان شو